आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने। लावल زخپل د مشرانو هغه کې حاجی صدیق الرحمن صاحب چې د اسلام آباد نه خپل کارونه سره راغی، لیاقت یوسفزی صاحب څوک چې د شوکت یوسفزی فخر شانګله روډ دی او لیاقت یوسفزی نوم د چانه پټ نه دی، د مخکې د ډسټرکټ شانګلې صدر پاتې شوی دی د پاکستان تاریخ انصاف، اوس بیا صدر شوی دی. دته په دغه مبارکباد هم ورکوم او هرکلی ورته هم شکریا ادا کوم. هغه جینین پی ټی آی راغله، زه د ډېر زیات شکرګزار یم او زه خپل مشرانو ته دا خبره وړاندې کوم چې تاسو په میټینګ راغلي یې او دا میټینګ خو تاسو کوئ د دې سلسله کې چې یاره خان صاحب کال کوي، موږ څو مقدار کې تللی شو، زموږ توانایي به څه وي او موږ به څه کوو، مشورات دي. خو زه تاسو ته دا ډاډګیرنه در کوم چې دا هغه کسان دي چې دا ماله د شپې په 10 بجې هم راوتي دي عمران خان لپاره، دا هر ټایم تابعدار دي، دو بشام ته هم راغلي دي، دو اسلام آباد ته هم راغلي دي، دا نه چې مخکې دون نه دي راغلي. زه په هغې د دوی شکرګزار یم چې کله کال ورکړی شوی دی دو راغلي دي او انشاءالله دا امید لرم چې دې پېر هم تاسو مشران چې څنګه کال ورکوئ د خان صاحب کال راځي نو دوی به اسلام آباد ته خپل جان مال وخت سره به دوی انشاءالله حاضر وي. دا زه تاسو ته ډاډګیرنه راکوم. خان صاحب په کال باندې هر وخت لبیک ویلی دی او دا د بریانۍ زموږ ورکرز نه دي، دو د هر قسمه د سختو د مقابلو عادت دي او انشاءالله که خیر چې تاسو څه دغه وکړو په نیمه شپه باندې انشاءالله موږ تیار یو. انشاءالله بیا هم چې کېږي موږ مال جان سره خپل یوسي به انشاءالله موږ په شانه به شانه به جګړه سره ولاړ یو. همدغه یو پوینټ ایجنډا ده چې څنګه کال راځي نو موږ به ټول تیار یو، ټول ملګري او ټول د وین څومره مشران دي د پی ټی آی کوم چې د وی سی مشران دي یا د تحصیل وایز دي یا د یونین کونسل وایز دي، انشاءالله موږ به شانه راوځو انشاءالله او رنګ مارچ به موږ کامیابه وو. تو مطلب गाड़े यो मन दफ का नुमा मन बदरे की रहे का खेल और पहाड़ तेरे का अतलाही सर वजू जो अतलाही सर वजू कोई लाउड सर वजू ये कम लागन नुम मार्केट वाला هغه ډاکوان چې کوم امپورټډ راغلي او په دې ملک باندې مسلط شي دي د ملک د خلکو هغه حقوق غصب کړلي، د هغو خلاف دا یو جهاد دی او دا زمونږ او ستاسو امتحان دی. که په دې امتحان کې مونږ ټول په ایماندارۍ سره ووتو او دغه شو یو موټی شو یو اتحاد شو نو انشاءالله زموږ لارې څوک هم نشي منع کولی او دا امپورټډ حکومت به ختمېږي. څه لپاره دی جوړ شوی او دې خلکو د پاکستان سره کومه لبې وکړې، د پاکستان تقدیر سره، د پاکستان د قوم سره، د پاکستان د ملک سره، د دې خلکو سره چې کوم لبې وشي اوسه پورې تاسو ټول ته مخامخ ته د هغې رزلټ نتیجه دا ده چې موږ دا خوار غریب دا حسرت ډک ژوند دا زموږ صرف او صرف د دې غلو ډاکوانو او د دې امپورټډ د خلکو او زموږ د دې کسانو چې کوم غله دي خپلې خېټې ډکې د قوم سره کار نشته. پښتون بیا ولې ټارګټ کېږي؟ زه دا ترخګرۍ چې څومره واقعات شي دي، هغه د فیصل زیب خان ایم پی صاحب په کور باندې شوي دي، هغه د ګلي باغ د ماشومانو سکول وین باندې شوي دي او هغه دغه جعلي چې کومه مقابله شوې ده د هغې بھرپور انداز سره مدامت هم کوو انشاءالله تعالی. موږ پښتانه به یو موټی کېږو انشاءالله تعالی او دا چې څومره دا خلک دي څوک ځان ته نامعلوم وي او که معلوم وي دا ټول موږ ته معلوم دي انشاءالله تعالی. د دې خلاف وراوچتېږو د خپل د پښتون د خاورې د بقا دپاره د پښتون د دې خاورې د روان ژوند دپاره د خپل د روان نسل دپاره به انشاءالله تعالی یو موټی کېږي انشاءالله تعالی. عمران خان absolutely not نه پس چې کوم دی دغه خلاف یو سازش شروع شوی هغه چا نه محسوسوو دی چې ډېر غټ فلسفه وه. هغې بنیادي وجه دا وه چې کله امریکې افغانستان نه وتښتېدله لاړله او دلته کې بیا هغوی چې کوم دی دلته به پخوا به چې پاکستان په دې خطه باندې به چې کوم حکمرانان وو دا به د هغو اهلکاران به نو هغوی چې کله لاړل او هر څه پاتې شو نو هغو دا خیال و چې موږ مخکې په شانتې کې پاکستان کې موږ اړیکې قایم کړو ایربیسز به یې موږ سره او دا کوم حکمرانان بیا به زموږ په اشارو باندې به چلیږي او موږ چې څه دا به کېږي ځکه موږ پرباو ډالرې ورکوو او هغه ډالرې هغو ملک له نه ورکول هغو به شخصیاتو له ورکول ځکه چې ملک به غریب و او خلک به چې کوم دی طاقتور وو نو هغه کار وکړو. عمران خان ورته وایي چې داسې کېدی نه شي، زه یو آزاد ملک یم او زما یو برادر ملک د زما کار څه دی، زه په خپله د غربت نه راوتی یم 10 کاله جنګېدلی یم 70,000 80,000 خلک زما شهیدان شوي دي مړه شوي دي او پرباو کربو ډالر زما نقصان شوی دی، معیشت خو زما تباه شوی دی، کورونه مې تباه شوي دي، سکولونه مې تباه شوي دي، سکولونه تباه شوي دي، ترقۍ په ځای زه تنزلۍ طرف ته تللی یم، دنیا کوم طرف ته لاړه ده
اوس چې کوم دی موږ غواړو چې موږ ترقۍ طرف ته راشو خوشحالۍ طرف ته راشو په خپلو خپو باندې ودرېږو چاته محتاج نه شو که موږ سره امداد کولی شي مدد کولی شي او برادرۍ په بنیاد باندې نو موږ سره وکړئ خو داسې نشي کېدی چې موږ تاسو موږ نه د خپل د ملک مفاداتو په ځای زموږ نه غیرت والی د موږ نه ناموس والی د موږ نه ازادي والی نو دا نشي کېدی دی مخې ته عمران خان وایي چې ابسلوټلی ناټ هغه سلسله شروع شوه پښتنو تر غټه مسله دا ده چې دلته کې موږ سره وسایل نشته زموږ وسایل خو اوبه دي نو اوبو نه چې کوم وسایل جوړېږي په هغې باندې قبضه خو پنجاب دا خو سو چې کوم دی په پنجاب کې دی نو ماته خو وسایل نه میلاویږي هلته کې چې کوم پنجاب کې چې هلته کې د هغو د غنم کرلی کېږي د هغې چې کوم رایلټي دی د هغې چې کوم اختیار دی هغه پنجاب سره دی صوبې سره دی خو چې زما تمباکو زه کرم د تمباکو اختیار د دې سس چې کوم دی د هغې اختیار مرکز سره دی زما بجلی د وافر مقدار کې الله تعالی ماله اوبه راکړي دي د پاکستان د ټول نه غټه بجلی چې کوم دی په ارزان قیمت باندې کم ترین قیمت باندې سسته ترین قیمت باندې زه جوړوم خو ما له د هغې رایلټي نه میلاویږي ما له خلک پیغور راکوي چې واه صوبې چې کوم دی سرکاري ملازم نه تنخواګانې نه ورکوي نو زه څه وکړم ټوپک راولم تا پسې چې ته ماله زما حق نه راکوې زما د صوبې حق ته ماله نه راکوې نو زه خو د جیب نه نشم راوړی تنخواګانې خو د لکو کروړو روپو ده خو د اربو روپو شی دی دا خو زما جایز حق دی زه بجلي جوړوم الله ماله بجلي راکړې ده الله ماله اوبه راکړي زه بجلي جوړوم ته ما ولې زما حق نه راکوې تا الله تعالی چې کوم دی دشتې راکړي ته پې غنم کرې نو ته وایې دا زما حق دی د پاټک باندې د پولیس رات پول جوړ کړل هغې نه پس ته خو نه راپرېږدې ما ته